مخته دې تکبیر ولا مسله حيث والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها. ښځه چې لاسونه اوچتوي تر مونډو پورې د کوم ولي څه دي دې پورې به لاسونه اوچتوي، دې نه پاسه به نړي، دې کې دې دپاره ستر ډېر ده. هو الصحیح لأنه استر لها، دې کې ښځې دپاره ډېر ستر ده او دې سره څه کېږي ستر ورته رسي هم دا مطلوب ده. فإن قال مخته کوي سړی د الله اکبر په ځای باندې څه کوي نور ټکي بدل التکبیر الله اجل مثلا داسې وي الله لوی دی، الله اعظم، الرحمن اکبر مثلا، او لا اله الا الله او غیره من اسماء الله تعالی، نور دی الله اسمونه ووایي کنه. اجزا عند ابي حنیفه و محمد رحمهم الله، طرفینو په نسبت دا صحیح کیږي ځکه چې مقصود د الله بړی بیانول دی. وقال ابو یوسف رحمه الله، امام یوسف سے وایي چې ان کان یحسن التکبیر کوي سره تکبیر خې طریقې سره ویل شي نه لم يجوز الا قول الله اکبر، بیا صرف الله اکبر جایز کیږي یا لم یجوز چې نه کپی کیږي ولا صرف الله اکبر وي، او یا بده شي چې الله الاکبر الف لام په اکبر لفظ کې داخل کې نه دي سره، یا پکې چې رسي مبالغه رسي، یا دسي چې والله الکبیر، یا دسي چې الله کبیر. وقال الشافعي رحمه الله، امام شافعي سے چې لا يجوز الا بالاولين، صرف الله اکبر یا الله الاکبر د دواړه چلیږي نور نه جایز کیږي. وقال مالك رحمه الله لا يجوز الا بالاول، صرف د اول بوایخه چې الله اکبر سره کی، لانه هو المنقول، هم دا شی منقول دی، نو منقول شی توقیفي وي کنه نور شان په موږ پکې نه دخیلو. والاصل فيه التوقيف، اصل په دې کې چې توقیف دی، یعنی شریعت مونږ خبر کړی کنه خپل طرف نه نه واقف شي. والشافعي رحمه الله يقول، امام شافعي صاحب دا خبره کی چې لکه څنګه الله اکبر ویل شي الله الاکبر ویل شي، دی وجدا ده چې ادخال الالف واللام ابلغ في الثناء، چې اکبر لفظ باندې الله لفظ داخل کنه الله الاکبر الاکبر وای کنه، دې سره په ثنا تعریف کې نور مبالغه پیدا کیږي، فقام مقامه نو الله الاکبر د الله اکبر په شان شو. او ابو یوسف رحمه الله یقول، امام یوسف صاحب وایي چې دا نور صيغې استعمال شي الله کبیر، ولی هغه چې یقول ان افعل وفعيل، د افعل لفظ شو فعيل په وزن باندې کومې صيغې راځي کنه په صفات الله تعالی دی الله په صفاتونو کې دا د الله نامې استعمال لکه علیم اعلم اکبر وغیره، سواء دا برابر دي په دې کې، بخلاف ما اذا كان لا يحسن، هغه سړی سي طریقې سره دا ویلی نشي نه بیا که نور ټکی وای خیر دی، لانه لا يقدر الا على المعنى، بیا خو صرف د معنی ادا کول طاقت لري کنه، نه بیا په هر لفظ سره ادا کول شي. ولهما طرفین وی چې نه هر لفظ ویل شي چې الله تعظیم باندې دلالت کوي، ان التکبیر هو التعظیم لغتا، تکبیر معنا دی الله بړی بینول دی، او هو حاصل دا خو په د نور لفظونو سره هم حاصلیږي. خامخته خبره کې په نفتتح الصلاه بالفارسیه، که سړی اختاشي په فارسی کې مون شروع کی الله بزرگ است مثلا دسیوی، او قرأ فيها بالفارسیه تاکیرات پکې فارسی کې وږي، او ذبح یا ذبح کول کوي، وسمى بالفارسیه و بسم الله په فارسی ذبح کې وایي، شروع کنم به نام خدا کې مهربان و رحیم است مثلا، و حسن العربیه او عربی خاویل شي، وهو يجود العربیه اجزاء عند ابي حنیفه رحمه الله، امام سبوی سره د کراهت دا جایز کی. وقال صاحبان حضرات چې لا يجزيه الا في الذبيحه، صرف ذبح جایز کیږي د نور شان په داسې پرسي ذبح کې چې دا وای دي سره نه کیږي. وان لم يحسن، اگر چې قدرت نه لري بیا هم دا شان د شیطان نه وای، وان لم يحسن العربيه اجزها که به ربي بخي نشي ویل نشي سی کوله بیا ولا کفي کیږي. اما الكلام في الافتتاح، خبر د دې خبره چې د منځ سره شروع کول شي پرسي کې او کنه شي شروع کوله په محمد رحمه الله مع ابي حنيفه في العربيه، امام محمد صاحب امام ابو حنیفه صاحب سره د پدې کې چې ربي کې څه معنا، یعنی کم یو شی چې تعظیم پیدا ور کوي کنه هغه یل شي چې شی د چی شي عربی ژبې کنه ناغه ویل شي چې الله تعظیم پیدا ور کوي، هر لفظ ویل شي پدې کې امام صاحب سره دی. ومع ابي يوسف رحمه الله في الفارسيه، او په دې خبره کې چې د من شروع کول په الله بزرگ سره نسی کیږي نه، په دې کې امام ابو یوسف صاحب سره د صرف الله اکبر یا الاکبر یا کبیر یا الکبیر بوایو سره، لان لغه العرب لها من المزيه، د عربی ژبه شو د پردسي خصوصیت او زیادت او فضیلت حاصل د مالی سره غیر چې نور ژبه ته نه دی حاصل. خدا خو د افتتاح خبره شو، لمخته خبره کی چې په منځ کې قرات
په نورو ژبه کې د دې څه مسله ده. و اما الکلام فی القراءة خبر د دې چې قرات څنګه دی فوجه قولهما نو وجه د حضرات د قول ان القرآن اسم لمنظوم عربي چې قرآن د عربی ژبې نوم دی کنه چې په عربی ژبه کې الفاظ ویل شي منظوم عربي د نظم عربي د کمانه تقبیه النص لکه قرآن ویل دی کنه قرآنا عربیه الا ان عند العجز کوي سړی دینه کمزوري شو نشي کولای اکتفي بالمعنى نه معنی بن اکتفا کول شي کل ایما الکه څنګه په منځ کې مونږ اشاره سره مونږ کوو به خلاف التسمیه په خلاف د تسمیه چې دا خو ذکر دی دا خو سړی پر ژبه کې ویل شي لان الذکر يحصل بكل لسان. ولی ابي حنیفه رحم الله امام سی وی چې نه اتا سوای چې ټیک د منظومي عربي نوم دی کنه خو لکه نور ژبه کې کڅو قرات کې دا بیا کیږي اجز مجز پکې نشته اجز نه بغیرم کولای شي لکه څنګه سیبینول سه اجز پر ټیم کې معنی بن اکتفا کولای شي چې نظم شدا دا کل شی دا او معنا چې ادا کې دا د کل قائم مقام کني لګ زک خو قائم مقام شو کنه امام سی وی چې نه بیا د کولای شي ولی ابي حنیفه رحم الله قول تعالی الله تعالی د دې قول استدلال کې چې و انه لفی زبر الاولین دا قران کریم خو په مخ کې صحیفو کتابونو کې هم وو خدا خبره خو موجوده سپاغه کې دا عربی ژبه کې خو نو کنه نور ژبه کې ولم يكن فيها بهذه اللغه عربی ژبه کې نو هم دی وجنه ولهذا يجوز عند العجز یا ولهذا يجوز عند العجز زکه خدا اجز ټیم کې سړی د پاره د جیس کیږي چې په نور ژبه کې قرات مراتو کې الا انه يسير مسويا الا انه يسير مسيئا خدا شي تکوه کی چې په بل ژبه کې قراتو کو دا به بد شي ډیره به بد شي ولی لمخالفه السنه المتوارثه چې دی مخالفت ته سنتو کو چې تعامل سره غړي دی وی زمانه نه بل زمانه پر ترنه پوری ويجوز باي لسان كان سوى الفارسيه دي پرسین له په نور څور ژبه کې د سېکيږي هو صحیح او صحیح خبرم ده د لما تلونه چې مخکې مونږه تلاوت وکړو و انه لفي زبر الاولین د صاحبینو خلاف حجت ته او معنا یو د شی دي چې دا په د نورو الفاظ سره نه بدلیږي ها معنا ته ادا کوي دی وی ژبه ولا بل ژبه کې دي سره نه خرابيږي ول معنا لا يختلف باختلاف اللغات دي ژبه په بدلیدل سره نه بدلیږي والخلاف بيدغه اختلاف څه د امام صاحب د صاحبینو منځ کې دي کنه په دې خبره کې چیرې عربی نه علاوه په نورو ژبو کې جایز کیږي نه او امام صاحب چې جایز کیږي دا په چی شي کې دا خبره والخلاف فی الاعتداد دا خلاف په دې خبره کې چې د کوم شی دی ویلو دا معتد به شمرل شي کفي شمرل شي کنه شي شمرل معتبر شمرل شي او کنه شي شمرل په دې کې اختلاف ده ولا خلاف دې کې هیڅ اختلاف نشته فی انه لا فساد فسیدی کې نه اختلاف معتد به کې د لیکدا خدا خبره ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې مسلې نه به رجوع کړي د خاص صاحبینو کول تویر و رجوعه امام صاحب الرجوع روایت کول شي نوح بن مریم روایت کړي دا هم شدی بن فتوا د در مختار کې په اصل المساله فصل مسله کې لقولهما صاحبینو کول ته رجوع کړي دی علیه الاعتماد په دې خبره باندې اعتماد ځکه چې کوم خبر امام صاحب کړي د ظاهري کتاب خلاف ده کنه ځکه چې قران د پر عربي لفظ استعمال شوی دی خامخ ته خبره دغه کې چې دا خطبه ویل تشهود ویل دا څنګه دی په نور ژبه کې ویل شي ربین له نشي ول خطبه او التشهد على هذا الاختلاف هم دي کوم د صاحبین او د امام صاحب هم د اختلاف ته او فی الاذان يعتبر التعارف واذان کې څه مسله د پر عربی ژبه کې څوک کوي ک پښتو ژبه کې بل ژبه کې نه دی شي دي کې د تعارف ته وګوري عرف ته وګوري خو صحیح خبره ده د ټول شن به عربی کې کوي مخته ونیفته د حصلاته کوي سړی مون شروع کړلو به اللهم اغفر د شي چې اللهم اغفر لا تجوز سره نه کیږي ځکه چې دا خو تعظیم باندې دلالت نه کوي دا خو سړی دعا غواړي ځان لپاره مغفرت غواړي انه مشوب بحاجته دي کې د انسان حاجت میلاو شولو چې مغفرت ته فلم يكن تعظیما خالصا دا خالص تعظیم نشولو وین افتتح بقولك بدس شروع اللهم اعزما پروردگار خدایا فقد قيل زنا وای علماء چې یجزیه دا کفی کی لئن معناه دې خبره معنی ده چې یا الله یعنی خدای موږ سره د خیر اراده وکي وقد قيل شی چې لا یجزیه دي سره بیا مونږ نه کیږي ولی لئن معناه یا الله امنا بخير دي معنی دا شو چې خدای موږ سره د خیر اراده وکي چې شتل شي ارادي کولای شي نه اقصد الینا بخير فکان سؤالا دا سوال کول شو تعظیم نه شول ځکه دي سره نه کیږي مخته خبره کوي چې قول حضرت صاحب هدايه فرمایي چې ويعتمد بيده اليمنى صاحب کدوري چې ويعتمد بيده اليمنى خیل ازبکی دی علی اليسرى په کسبنی تحت سرت د نوم نه لاندې د حکم د سړی د پاره شنه دریمه مسله ده
ښځو دپاره خو واضحه ده چې سینو باندې به لاس ږدي لقوله علیه السلام پیغمبر اسلام دا ویلي دي چې ان من السنت دا د سنت طریقه ده وضع الیمین چې سړی څه کی خیلاس کی دی علی الشمال په ګس لاس باندې تحت السرة د نوم نه لاندې وهو حجة علی مالک رحمه الله زمونږ دا خبره د امام مالک صاحب خلاف دلیل دی په دې خبره کې فل ارسال هغه سړی به ارسال کې ارسال منه د لسونو کوړې کول چې لاندې ځوړندې کې وعلى الشافعي رحمه الله او د امام شافعي رحمه الله خلاف دلیل دی زمونږ دا حدیث فی الوضع علی الصدر هغه چې نه د لسونه چې ږدي په منځ کې نه تکبیر نه بعد دا به په سینې باندې ږدي او سینې باندې کېدل د ښځو دپاره د نرانو دپاره نه ده او بله خبره ده چې ولأن الوضع تحت السرة یو د نوم نه لاندې کېدول لسونه نه داسې طریقې سره کېدی چې یو لاس د نوم پاسه راشي بل ترې لاندې لږ راشي اقرب الى التعظیم دي کې تقزیم زیات ته دي کې زیات تعظیم کېږي او المقصود او تعظیم کول مقصود دي که نه ثم الاعتماد بیا مختوی چې د لسونو کې دول په د بل لاس باندې سنت القیام دا د ودرېدلو سنت طریقه ده عند ابي حنیفه و ابي یوسف رحمهم الله دا د شیخینو خبره ده حتی ليرسل حالت الثناء صد ثنا ویلو په حالت کې بلسونه نه کیوړه کوي والاصل بس اصل خبره ده ان كل قيام فيه ذکر مسنون چې کم قیام کې مسنون ذکر رغلی کنه يعتمد فيها کې بلسونه بلسونه یک دی وما لا او کم قیام کې چې د شي خبر نه وي کنه چې پکې ذکر مسنون نه فلا الته کې بلسونه وچنه کوي کې غدي بنا په د بل لاس باندې سیده لکه تکبیرات ول انتقال لكم تکبیرون دی وغيره هو صحیح هم دا صحیح خبره ده فيعتمد في حاله القنوت زکه خود قنوت حالت کې بسړی لسنه یو بل بنی کې دی کنه کله شکی اللهم انا نستعينك ول کلمه وای هرکه دا د سکیام د شریکی مسنون ذکر او صلات الجنازه د جنازي کې دا چې لسونه یو بل بنی بکې دی ويرسل په القومه خدا قومه یو د سی ودریدل دي لکه رکونه بعد څه پاتې سمع الله لمن حمده دي کې ذکر مسنون خو نشه دا مختصر خبر ده وبین تکبیرات الاعیاد اند سیدید ولکم تکبیرون دي ثم يقول شکل دي لسنی خغنه بده سبحانك اللهم مشرك سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره وعن ابي يوسف رحمه الله امام يوسف سے نظر غرض انه يزم اليه قوله شد الفاظ په کې استعمال کې اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين الى اخره اغا روایت نه سدل کلی روایت علی دی علی سے روایت نه چې ان النبي عليه السلام كان يقول ذلك چې پیغمبر سم بداویلو ولهما طرفین وی چې نه وزدا شیان شوی د نور شیان دی مو روایت انس د انس روایت نه سدل کې ان النبي عليه السلام كان اذا افتتح الصلاه کله چې پیغمبر سمون شروع کونه کبر تکبیر به وکړو وقرأ بدا ویلو سبحانك اللهم وبحمدك الى اخر د نور شرب پکې نه ویلو ولم يزد على هذا دین زیتی شی به نور نه ویلو خدا کما خبر چې امام یوسف صاحب نقل کړی د شی مبارک دا وما رواه کما خبر چې امام یوسف صاحب نقل کړی د محمول على التهجد یا د شپې ول التهجد وغير قيام الليل نوافل باندې محمول ده وقوله مقتدا لفظ شي رغدي وجل سنا وكذا بكيل شي كنا شي لك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل سنا وكبسري كنا به نشي لم يذكر في المشاهير مشهور احاديث كده نه دي رغلي فلا ياتي به في الفرائض لهذا فرض مشكي دا لفظ دي پکې ما وای ولولا بهتر ده چې ان لياتي بالتوجه قبل التكبير عمده شي د کوي سره تکبیر وای کنه تکبیر نه مخ کې د توجه لټکی ما توجه ټکی څه معنی ده اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات دا مو ویلیت تصل النیت به چې د نیت تکبیر سره متصل شي خوي ټچ وی کنه منس کې بل شي نشي ره هو صحیح هم دا صحیح خبره ده چې کله سړی سنا نه فارشي منځ کې سنا وي غنه بده شي کې اوذ بالله وینا نو مختم دا خبره کې واستعيذ بالله من الشیطان الرجیم بیا د شیطان نه پناه غړي پناه وختل سمانه دم در ټکی بر بسی وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقوله تعالی الله تعالی فرمای فاذا قرات القران شکل قران وای فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم د شیطان مردود نه پناه غړو دلته خو بیا قران ویل شي کنه الحمد د شد د قران کریم سورته بیا پس بل سورته الشهاده قران سورته
معنا هو معنا څه ته اذا اردت قراءه القران چې کله د قران ویلو اراده وکي کنه نو به دا اعوذ بالله وایا والاولا بهتره خبره ده د ايقول چې د شی ته وي استعيذ بالله من الشیطان الرجیم ليوافق القران چې قران سره د الفاظ موافق شي ځکه د کې فاستعذ تکره غلي د باب استفعال نه ده کنه نه اعوذ بزای اعوذ بزای توای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی په ځای استعيذ بالله من الشیطان الرجیم ليوافق القران چې قران سره موافق شي ويقرب منه هغه ته نږدې شي خامخ تیس ويقرب منه دي ته دا نږدې ده کنه اعوذ بالله سدس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم التعوذ بيد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذي تبع للقراءه دا قرات تابع دي کنه دون الثناء دا ثنا سره تابع نه دي نه ثنا ته نه دي تابع ان ابي حنيفه محمد رحمه الله د طرفین په نسلمات تلو نه مخکې مونږ آیت تلاوت کو حتی اتي به المسبوق دون المقتدی کوي سړی مسبوق یې غن رکعتونه تیر شي دي کنه سړی به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ځکه د مخ د شي کوي تلاوت کوي چې کوم مقتدی وي کنه هغه سبحانك اللهم ولا اله غیرک بني بچف شي او یا اخر عن تکبیرات العید بیا څه کله د عید ول تکبیرونه کوي کنه ول رکعات کې کتا سو پم یو ته اعوذ بالله بیا ورسته یوال ولا اله غیرک پوری وي غنبه د تکبیرونه کې خلاف النبي صلی الله علیه وسلم امام یوسف سیبی چې نه اول د نه یي بلکې دا اعوذ بالله وی غنبه د تکبیرونه کوي مختص کله سړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای نو به څه کوي ويقرأ بسم الله الرحمن الرحیم به بسم الله الرحمن الرحیم وای هکذا نقل فی المشاهیر همدا چې د مشهور حدیثو کې دا خبر راغلی ده مختی چې وی سر بهما د اعوذ بالله شوله او بسم الله سودا په پټه وای لقول ابن مسعود رضی الله عنه ابن مسعود سي خبره ده چې اربع يخفيهن الامام څلور شیان دي د امام پټ وای وذكر من جملتها فغټولو کې شان کې دا ده چې التعوذ والتسميه وامين اعوذ بالله د بسم الله او امين د بل پکې تحمید ده وقال الشافعي رحمه الله امام شافعي سبي يجهر بالتسميه عند الجهر بالقراءه کده سي منجي س قرات پکې جوات سره کوي جهر سره به بسم الله ته جهر وای کبه پټ قرات وي او ته پټ وای لما روي هغه د دې خبره دلیل نشي چې روایت ان النبي عليه السلام جهر في صلاته بالتسميه چې پیغمبر سمي پر کې مونږ کړو او بسم الله پکې جوات ویلي مونږ وته کنه چې د تعلیم د پاره وا یکله کله پیغمبر سم جهر کول خو همیشه نه کوله سیده او دا خبره د عمومي بلوا خبره ده نه مشهور نه شو دی معنی ده چې دا خبره کوي نه ده قل موږ ته چې هو محمول علی التعلیم دا په تعلیم باندې محمول نه پیغمبر څنګه زده کول د لپاره خلکو ته ورزده کوونه کوله ځکه به کله کله په جهر شیان ویلو اول خبره ده چې ان انس رضی الله عنه اخبر انس دا خبرم خیلی ده انه علیه السلام کان لا يجهر بها چې پیغمبر سم به دا کلمه جهرا نه ویلا ثم نبي حنيفه رحم الله بعد امام صاحب نے روایت ته حسن صاحب نقل کړی چې انه لا ياتي بها في اول كل ركعه كالتعوذ اعوذ بالله په شان دی د بسم الله په هر رکعت کې دی نه وای ها کنه لکه څنګه اول رکعت کې ویل شي اول کې دی بس اکتفا پیو کې بس ډیره ده وعنه روایتنا د سیره غلی چې انه ياتي بها احتياطا چې هر رکعت شروع کې دی دا وای لکه الحمد لله مخکې سي بسم الله الرحمن الرحیم د دی وای وهو قولهم د صاحبینو خبره د احتیاط پکښتا خامختي چې ولا یاتی بها داغه بسم الله الرحمن الرحیم چې دا کنه دا بنی بین السوره والفاتحه د سورت او د فاتحه منځ کې لکه فاتحه نه فارش به مخ د سورت چې فصل راشي الا عند محمد رحمه الله امام محمد سوي چې ودی فانه یاتی بها فی صلاه المخافته کپټ منځوي کنه به پکې وایي خاص کله سره بسم الله الرحمن الرحیم نه فارغ شو سر پس الحمد شریف به نه فاتحه به قرات فاتحه به کې وسمدا خبره کې ثم يقرأ فاتحه الكتاب به سره فاتحه د کتاب او سوره یو سورته پس غونډو یک به سورته نو ثلاث آیات من اي سوره شاء او ثلاث آیات من اي سوره شاء د کم سورته نظری آیتونه غواړي کم اس کم چې د وای فقراءه الفاتحه لا تتعين ركنا عندنا بس بیا د فاتحه ویل دا زمونږ په نس رکن نه ګرځي دا رکن نه ده چې دا واجب ده صرف یعنی فرض نه ده وکدا زم صورت الیها عامده چې د فاتحه نه بد کوم صورت چې توای ملوي سره دا واجب دي زمونږ په مزه کې فرض رکن نه دي خلافا للشافعي رحم الله في الفاتحه امام شافعي سه موږ سره په فاتحه کې مخالفت کوي هغه وایي چې فاتحه دي چې اونې ویل مونږ سره کیږي نه اغه لا صلاه الا بفاتحه الكتاب نشد لل کې موږ دې چې دلته کې لا چې د پر د نفي د کمال د پر ده
او زیات نه زیات به داسې وکړو که نه چې قرات به مونږ فرض وګرځو ځکه چې قرآن کې راغلي فقر ما یتیسر من القرآن او د فاتحه به واجب وګرځو چې کتاب الله باندې زیادتي را نشي او دواړو کې متوفیق هم وشي. ولمالک رحم الله فیهما او امام مالک سے دواړو کې موږ سره مخالفت کوي چې سورات ملولم فرض دي فاتحه ویلم فرض دي. خدای امام شفیع سے اوس دلیل دی وغیرہ د نور حضرات له امام شفیع سے د پر دلیل د قوله علیه السلام د پیغمبر سم دا قول دي لا صلاه الا یادا د امام مالک سے د پر دلیل کله لاندې حالندې تین لیکل دي مالک لفظ لاندې تین لیکل دي نه دي طرف ته راځي دي. امام مالک سے د دې روایت نه دلیل کوي چې لا صلاه الا بفاتحه الكتاب وسوره معها یعنی دواړه شیان فرض شولو. وللشافعي رحم الله امام شافعي سے په نسبت دا دلیل دی قوله علیه السلام لا صلاه الا بفاتحه الكتاب ولنا موږ د پارس دلیل دی قوله تعالی الله دا قول دی فقرؤوا ما تيسر من القرآن. خپدي شی باندې موږ زیادت بچی سره کو زیادت علیه بدایت باندې موږ زیادتی چې کو به خبر الواحد خبر واحد واجن لا جز خو جیس کیږي نه خو زیات نه زیات به د سیو کو چې د قران کریم ول تلاوت او فرض وګرځو او د فاتحه ول واجب وګرځو به زیادتی نه رځي لکنه یجب العمل خدا خو خبر واحد دی عمل خو واجبای کنه خبر واحد څه حکم ده چې عمل در باندې ضروری کوي خو دی یقین فائدہ نه ور کوي دی ځوان فائدہ ور کوي دی یقین فائدہ شو ور کوي خبر متواتر کې خبر مستفیض مشهور. فقلنا لمونږ وای بوجوبهما چې د دواړه شیان واجب دي سمنه فاتحه ویلم واجب دي سورت میلو ولم سره واجب دي او نفس قرات کول فرض دي. حدیث پر خبر وشي سړی د کله ساغوي کنه فاتحه ویل تر دې پر ولد ضالین دي پر ولدي پس به چې کې امین وای کنه وای سبا کوي وسم دا خبري خای. واذا قال الامام چې کله امام دوی اولد ضالین قال آمین آمین وسروي ويقول هل مؤتم او چې کوم مقتدی کانه مقتدی به مسروي چې آمین. دا بولی وی پیغمبر اسلامي دی قوله علیه السلام اذا امن الامام چې کله ایمان آمین وی نفامن تاسو سره امین وایي دي سره پرشتي بیا وای کانه نو تاسو دا پرشتو له سره دعا به میلاو شي خدای په قبلې او ګناونه معاف کیږي. خامختصي ولا متمسک لفظ مل شي ولا متمسک لمالک رحمه الله امام مالک صاحب د پر دلیل نه جوړیږي استدلال نه جوړیږي تمسک نشي کولای دلیل احتجاج نشي ولې په څه خبره کې په قول علیه السلام د پیغمبر سم دی حدیث نه چې اذا قال الامام ولد ضالین چې کله امام ولد ضالین وای فقولوا امین به تاسو امین وای من حيث القسمه چې تقسیم وګرځي چې یو لفظ د امام وی بل د مقتدی وی لانه قال في اخر زکا چې اخر دی حدیث کې خدا ټکیشتا کنه خیر دی حدیث کې چې په ان الامام یقولها چې امام شدا د ټکی وای کنه چې امام وای نه تی وای قال مخته خبره کې چې ويخفونها دو بداغه ټکی چې کې پټ وای د امین ټکی د کم لفظونه دی لمار وای نه مخکې مونږ روایت کو من حدیث ابن مسعود ابن مسعود سره روایت کې څه غلی سالور شان په پیغمبر سلام او حدیثو کې رغلی شي پټ وای یو پکې امینم ده او بل خبره ده چې د امین دعا ده کنه ولی انه دعاء فیکون مبناه علی الاخفاء او دعا په پټه باندې ویل بهتر دي. خامختی چې د امین لفظ لندم ویل شي او قدم ویل شي پکې قصرم کول شي مدم کول شي والمد والقصر فيه وجهان د دواړه لغت دي پکې جایز دي والتشديد فيه خطأ فاحش کبه یو سړی چې کې د میم دومره ټینګوي چې شت پکې پیدا کی به دا غلطی د غلطه ده دا خبره غلطی کی د سره معنا خرابېږي خطای فاحش ته جوات غلطی ده معنی کې فساد راځي خو منځ سره نه پسې دی لګوي سړی چې والا ضالین امین د شیطان ویل شي د سیل شي امین خو د شیطان شول امین شت پیرو کی به خو غلطه شول معنا امین معنا خو ردی کوونکی تل شي ولا امین قال مختی چې کله سړی ولا ضالین امین وای ثم يكبر به صورتي پسې ویلې کنه ثم يكبر غنه بده تکبیر کې ور کو رکوع ته بلاړ شي په الجامع الصغير جامع صغير کې د سره غلي شوی يكبر مع الانحطاط ټټې دو سره ورکو کې شروع کو ته کله ټټې غلي ان النبي عليه السلام يكبر عند كل خفض ورفع پیغمبر سم به هر وچتې دلی او ټټې دلی سره به تکبیر کول مقارنا متصلا راجح خبر امداده خامخته دا خبره کې چې د الله اکبر لپس کله وای کنه د کی بچشه کوي قصر بکای سیده کنه
کده سیدی چې الله اکبر ته خو به استفهام پکې را باسي چې آیا الله غټ دی او کنه دی لوی، دا خو به معنا خرابېږي کنه. د سیانه شکل الله اکبر بیا غلطه شوله خبره. دسی وی الله اکبر، اکبر د اسم توزیل سی اشرا الله لفظ وای لند وګدوالی نشم دا خبره کې ويحذف التکبیر حذفا، دا لفظ الله کې د کما حمزه ده کنه دا به حذف کوي. حذف کوي څه معنا ده؟ قصر به پکې کوي، مد به پکې نه کوي چې حمزه استفهام جوړ کیا الف مد آت نه جوړ کیا الله بنه. لأن المد في اوله خطأ، دا مد په اول کې غلطی ده من حيث الدين، دین اعتبار سره به خو معنا خرابېږي کنه، عقیدی خرابوالی طرف ته شره د لیکونه استفهام انده حمزه خو به استفهام د پر جوړیږي کنه. وفي اخر ک بیا اخر کې ته د سیو کې چې الله اکبر یا الله اکبر نه د شیطان کې بیا نه د سی لحن من حيث اللغه، به د لغت اعتبار سره غلطی ده، تجوید اعتبار سره. حاکل دی حضرت سید سیو کو کانا چې رکو دی وکړو، رکو نه بد وی چې کینه د رکو کې څه شکای، رکو ته هټټ شوی کنه. اوسې چې رکو کې مسله ده د سنر سړای وی کنه دا به د زنګانو باندې ټینګ لسونه لګي، خزه به روغون دی ولګي، ډیر زور بنور کې د غوتی بلګي کولاو کی ښا ويعتمد بيديه د دوړ لسونه به ټینګ کې دی اعلی رکبته زنګانونو باندې وي فرج بین اصابعه او د غوتو کې ولا غونی فاصله پیدا وکړي. لقوله عليه السلام لانس پیغمبر سم انس ته طویل اذا رکعت شکل ترکو کوي فضع يديك على ركبتيك ټینګ لسونه دي کې دوا په زنګانو باندې او فرج بین اصابعك او غوتی دی لګي کولاو پرې غدا. ولا يندب الى التفريج الا في هذه الحاله، او د غوتو پرشنا ولا غنی کولول دا صرف بندي حالات کې مستحب دی، رکوع کې ښه نور زینو کې نه دی مستحب. او دا ویلي کولای چې زنګون خوانه ول شلی یکونه دي د پر چې شی ام کنه من الاخذ ټینګ ونی سي زنګونونه. ولا الى الضم الا في حاله السجود، او صرف یو حالت چې کې د غوتی بټینګ ساتي د سیکولو بنا فرېګا دي د سیو بل سره به میلو کې دا صرف په سجدي حالت کې دی. او فی مورا ذالک نور زین کې منځ کې دا طریقه د چیت رکو علی العادت د غوتی په خپل لات فرید نبی کولووی نبی ټینګای سره کې زنګانو نه چې کله نی سرکو کې به کولاو ساتي سجدي کې به ټینګ ساتونر په خپل لات خامختی چې رکو کې به د املا سره د بسیده ساتي سر به مسره سیده سي رسته حساب سیده ساتي ټټای جکای بنا ويبسط ظهره د املا بسیده او غړی. لان النبي عليه السلام کان درک عبسط ظهره پیغمبر سم چې کله رکو کول بالکل سیده ملا او غړه ولا ولیر په ورسو سر په کې نه اوچتای ولا ين کې سو ټټی بنا. لان النبي عليه السلام کان درک عقل چې په السلام ورکو کول لا يسوي براسه نه به سر ټټول ولا يقنعه نه به پاسا کولو. ويقول ببركو کی سوی سبحان ربي العظيم ثلاثا دا بدري زلوي وذلك ادناه، او دا د سنت طریقې ولا کم درجه د نور 15 وری ویل شي. لقوله عليه السلام اذا ركع احدكم کله تاسو کی سړی رکوع تلار شي په یقول فی رکوعه رکوع کی دا ټکی وي سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك ادناه دا کم درجه د کمال ای ادنى کمال الجمع دی جمع ولا کم درجه درې مقدار دي کنه نور به ورپسې ډیر شتو دي. به چې کله دې سړی د سبحان رب العظیم نه فارغ شو به پاسه خيږي کنه سمع الله لمن حمده وینه ثم يرفع راسه به وسر چت کې د رکوع ويقول بودسي ويسمع الله لمن حمده. ويقول المؤتم كمقتدي پسوي دا امام وکنا د مقتدي بدسي چې ربنا لك الحمد. ولا يقولها الامام عند ابي حنيفه رحمه الله، امام سی ویلی کنه امام اعظم سی چې دا امام بد ربنا لك الحمد وسر ما وي. وقال سيباني شي يقولها بنفس ځان سره د زړه کې وي لما روي یا لما روى ابو هريره ذکر ابو هريره دا روایت کړی چې ان النبي عليه السلام كان يجمع بين الذكرين پیغمبر سم د سمع الله ولمن حمد التسميع بي ویلو تحمید بي ویلو. ولانه حرد غيره، او بل وجد چې امام کلوي چې سمع الله ولمن حمد دا خو بل ته ترغیب ورکی فلا ينسى نفسه ځان دی ماهري ځکه قران کې راغلی تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ځان ماهروي. ولی ابي حنیفه رحم الله قول علیه السلام امام ابو حنیفه صاحب د پیغمبر سم د دې خبر نه دلیل نسی چې نه مقتدی بو ربنا لك الحمد وای امام بینه وای هغه په دی وجه چې پیغمبر سم ملي دي اذا قال الامام سمع الله لمن حمده چې امام کله د تسمیع وای قول ربنا لك الحمد نه تاسو به شکوي تحمید وای نه د تقسیم شوی دي تقسیم شای چوک نشری کوي هذه قسمه دا خو تقسیم دي کنه وانها تنافي الشرك د شرکت خلاف خبره شي امام د سره مشرکیږي.
ولهذا لا یأتی المؤتم بالتسمیع عندنا، ځکه خو به د مقتدي شنه کې تسمیع به نه یي صدا د امام ولا شی دی. خلاف للشافعي رحمه الله، امام شافعي د خبرې مخالفت کوي چې نه ایایي وو. او بل خبر ده چې ولی انه یقع تحمیده بعد تحمید المقتدی، او د امام بځکه تحمید نه یی کنه، کدا تحمید وی کنه دی خو سمع الله لمن حمدا یلو کنه د مقتدی بن ربنا لك الحمد یلی یاوی صدور پس یی نه دی ولا تحمید دی مقتدی ولا تحمید نه ورست شوالو، وهو خلاف موضوع الامامت، دا د امامت ولکم وضع د هغه خلاف تزکه س امام چې شي ارش مخ کی مقتدی نه ورست بونه نه یی. خبه دا صحابین یلی سنه ازړه کی بیا یی کنه به دي خبره بس دلیل خای غخ یلی دی پیغمبر اسلام دوړه ذکر به جمع کولو. نو ما رواه د کوم حدیث روایت کړی دی چې ابو هريره سے روایت کړی دی او صحابین ځان ته دلیل نیولې دی محمول علی حالت الانفراد، دا خو سړی ځان ته مونږ کې به دا دواړه وایا. والمنفرد يجمع بينهما في الاصح، او صحیح روایت مطابق خو به مقتدی نه چې کوم منفرد سړی ځان ته مونږ کې د دوړ ذکرونه به یای جمع کوي، به الله سمع الله لمن حمدا به یای ربنا لك الحمد به یای. وان کان يروي الاکتفاء بالتسمیه، اگر شي دا روایت کوي چې تسمیه بنیا اکتفا کول شي، ويروى یل شي د ټکه، وان کان يروي بالاکتفاء یا وان کان يروي الاکتفاء بالتسمیه ويروى بالتحمید والامام بالدلاله عليه اتى به معنا. بل خبره ده چې کله امام ته ویل چې سمع الله لمن حمد، گویا ته د ود درکې چې دی پس ربنا لك الحمد وایا، او تاسو ویلی چې چاته د خیر خبرې دلالت وکړي د سوي چې لکه تا هغه د خیر ولا کار وکړلو، ځکه الدال علی الخير كفاعله، نو ول امام بالدلاله علیه امام ته تاسو دلاله کی تحمید بنی نه د سوي چې آتا به معنا لکه معنی تر بنی د کلمات ویلو.